د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې نن دې د خپل ورور د پارټۍ د ډیویژن د صدر په حیث باندې استقبال وکړو. مقصد مې دا خبرې دا دی چې تاسو ته دا ښکاره کړم دا خبره چې زه څنګه ډیویژن صدر جوړ شوی یم. مازدیګری ټایم و ټلیفون راغی د یو ډېر غټ مشر د پارټۍ نوم یې نالم، ته راشه ته چېرته زه اسلام آباد کې یم، ته سنټرل سیکرټریټ ته راشه تا سره ډېر ضروري خبره کوو. سبا 11 بجې لاړم، 11 بجې کېناستم، هېڅ نه وم خبر چې ما وکاته نو دا ټول د صوبې مشرانو د مرکز ناست وو چې ناست وو. نو دوی وي مونږ یو 10 منټه ځان له مشوره کوو نو بیا به ستا سره خبره کوو. ما ته خو دا ووایه که نه چې زه هم څه نه راغوښتی یم. 10-15 منټه پسې ما ته وې دننه راشه کېنولم چې مونږ په چترال بره چترال او کوزه چترال ضلع باندې نظر واچو. مونږ په بره دیر او په باجوړ باندې نظر واچو، مونږ په کوز دیر او ملکني جنسۍ باندې نظر واچو او مونږ ټولو یو فیصله کړې ده او هغه فیصله مونږ تا ته اورو. ما یې وایي چې تا ته مونږ د ملکن ډیویژن د لوور ملکن ډیویژن د صدارت ذمهواري درکوو. زما ټارګټ دی د ملکن ډیویژن ټول سیټونه ګټل انشاءالله. او جناب چیرمین بلاول بټو چې په ما کوم اعتماد کړی دی د هغه اعتماد جواب په هغه انداز ورکول چې زه کو سترګې ورته رانشم. او زما پیپلز پارټي او زما د پیپلز پارټي کارکونان د ملکن ډیویژن کو سترګې ورته رانشي. لہذا چونکې زما خو ذاتي وسه خبره پاتې نه شوه، ذاتی خواهش او ذاتی پسشیز پسې منډه ترړه زما پاتې نه شوه. زما ذمهواري دا خلک کامیابول دي. دا 20 MP-ګان سیټونه دي او یو 8 چې دی نو MLA-ګان سیټونه دي، دا کامیابول زما ذمهواري ده انشاءالله. او دا ذمهواري به زه ستاسو په وساطت او زما داسې مشران لکه بایجان خورشید علي خان چې زما په شا ناست دی او داسې نور ډېر مشران، دا به د هغوی ټولو په مرګستیا او د هغوی چې په ما لاس پروت دي نو انشاءالله زه وینم چې زه په دې کې کامیابېږم. موږ د پارټۍ د مشرانو ډېر زیات مشکور یو چې ته موږ له ډیویژنل صدارت بالخصوص تحصیل دینځی له راکړو. ما له څوکۍ راکړې وه، پروینشنل کونسل ممبر یم زه. دې سره به د پارټۍ ډېره مخکې لاړ شي او انشاءالله تعالی موږ د ملکن ډیویژن ټول سیټونه به ګټو او دا به موږ بلاول ایز ا ګفټ تحفه ورکوو. پاکستان پیپلز پارټۍ د مرکزي او د صوبایي قیادت دا یو احسان دی چې موږ له د ملک عظمت په شکل کې او د پیپل هاوس اوچ نه زموږ دا نوجوان ملک عظمت موږ له د ډیویژن صدر منتخب کو نو ورسره دای په موږ په ډېر لوی ازمیښت کې واچولو. هغه تاسو دا تسلیموئ دا اون کوئ چې د عظمت زمونږ عزت دی که نه دی. ما ته ښه په زور ووایئ نو چې عزت دی نو د دې سره د عظمت دا کارکردګي د عظمت مټې مضبوطول، د عظمت په شکل کې پارټي یوځای کول، د عظمت په شکل کې نوجوان قیادت په دې سټیم لاین کې شاملول، د عظمت خان په شکل کې د 2023 د الیکشن تیاری او ورسره د هغې ګټه په خپل دغه کې اچول، دا به زموږ پرځي. البته په ټلیفون مې چې څومره کسان دي دا دي ټولو ته ریکویسټ کړی دی، ټلیفونونه مې ورته کړي دي او الحمدلله چې هغه ټول کسان نن په دې پنډال کې ناست دي او راغلي دي. زه د هغې ټولو شکریا ادا کوم. تاسو طرف نه د خپل طرف نه ملک صاحب ته بیا یو ځل مبارک وکړم. کارکونان چې زموږ کوم دي نو الحمدلله هغو خو په ښه ټیک ټاک انداز سره په هر ځای کې خپل دغه کوي، خو زموږ د مشرانو مسلې شته. ته به ډیویژن صدر یې، د ډیویژن زموږ د ضلع زموږ د تحصیل چې څومره کابینټس دي بالکل د هغو هم پکار دی چې لکه د هغو نه تپوسونه وکړی شي او د هغو په دې کې شرکت ولې نو. د مشرانو په حواله سره شمس القمر خبره وکړه، بالکل زه د هغې دا خبره د هغې سره اتفاق کوم چې نن دا مشران ولې نشته. د مختلف دلته کې د PSF د نور وینګز کوم چې د تحصیل په سطح دي یا د نورو دغه په سطح دي هغه هم نشته. د
دا هو غمزه دغه کوم چې واقع دا کسان نشته. ملک صاحب قرباني بتاوم ورکه، ملک صاحب ته هم قرباني ورکه، بای جان ته هم قرباني ورکه چې دلته څونه ناس مشران تاسو ټول په خپل د وجود قربانیان ورکوي. دا به ال کېږي، دا سیستم به ال جوړېږي. تاسو ټول مشرانو کې مسلې دي، مشران کېنئ په خپل منځ کې کېنئ او دا خبرې حل کوي. کنه نور ګوره دا پارټي نور پیمان نور دغه ځای ته مرسوي، کوم ځای ته چې روانه ده نو ډېره په پستۍ سره روانه ده. په کارکونانو کې مسله شته؟ وای په کارکونانو کې مسله شته؟ مسله په مشرانو کې ده که نه؟ دا مسله به څوک وباسي؟ دا کارکونان به وباسي که دا به دوی وباسي؟ نو بس دغه زما خبره ده. نو زه تاسو ته وایم ملک صاحب په ستا په اوږه باندې ذمهواري در په غاړه شوې ده. ټیک ټاک په صحیح طریقه په توګه باندې تا یو میشن روان کا او موږ د سره یو، دا قام د سره دی او دا ولس د سره دی. ډېر پارټۍ کې کم اختلافات دي، اول توجه به ته دې له ورکړې چې د پارټۍ نه مکمل اختلافات وشي. په دې دینځي کې د بخ بیداره څه قوت و، نن د هغه زامن نشته. ولې نشته؟ نور مشران نشته. په دې به موږ هفته کې میټینګ راغواړو چې دې کې کم طرف ته غلطي شوې وه، هغه زموږ ذمهواري او هغه ته به ووایو چې غلطي هم کړې ده. زه د پاکستان پیپلز پارټۍ مرکزی او صوبائی قیادت شکریہ ادا کوم چې ملک عظمت ډیویژنل صدر منتخب کو. دا زموږ د ضلع دپاره د فخر او د عزت خبره ده. موږ هغه ته دا ډاډګیرنه ورکوو چې انشاءالله د دې سره به په ټول ډیویژن کې او خصوصا په لور ضلع کې پاکستان پیپلز پارټي یو قوت جوړ شي. موږ ستا په شا ولاړ یو. زه د صوبې او د مرکزي قیادت د دا مطالبه کوم چې په تمام وینګونو کې د ری ارګنایزیشن وکړي، په ضلع کې د ری ارګنایزیشن وکړي، ځکه چې پنځه کاله وشو او څوک کار نه کوي او په عهدو باندې ناست دي. پکار دی چې افیکټیو خلک راشي، تکړه خلک راشي او دا پارټي وچلوي چې څوک کار واله خلک وي هغې له موقع ورکړي. دوستانو انشاءالله دا زمونږ ستاسو نه امید دی چې تاسو به راپاسئ، د ده مټې به مضبوطوئ او انشاءالله دا تحریک به په شریکه باندې بوځو. زه نن ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په کم تعداد سره په دې بارانه کې راغلئ. د ملک صاحب استقبال هم وکړو. ملک صاحب ته مې درخواست دی چې راپاسه او دا پارټي یو پیره بیا چوته کا. ډېره مهرباني. په دې نننۍ غونډه باندې زه ملک صاحب ته او د هغې خاندان ته مبارکي وایم او د هغې ته دا یاددهاني ورکوم چې پاکستان پیپل پارټۍ په دې کور باندې د ملک مظفر خان مرحوم په کور باندې دا دویمه ښېګړه وکړه. ملک صاحب د مبارکۍ سره سره د نن نه ستا ازمېښت شروع شو. نن نه مخکې کتا په دیر کې غم خادي کوله، دا کال نیم کمنډه دې کوله، هغه دې یا د هغه زړې عهدې فرض پوره کول، یا د خپل پلار او د خاندان او د پاکستان پیپل پارټۍ چې په تاسو باندې کومې پیرزونې دي، کوم تعلق دی د دې کور د پاکستان پیپل پارټۍ سره، د هغې د فرضو د پوره کولو کوشش دې کوو. خو نن درېیمه چې کومه خبره ده هغه ذمهداري ده او داسې ذمهداري ده چې دلته په سټیج باندې په جذباتي خبرو کار نه کېږي. خلک به په دوکه کې نه ساتئ چې په 2023 کې پاکستان پیپل پارټي دا سیټم ګټي او هغه ګټي او دا ګټي. عزتمندو دا په پلستر کې را پیسري نه کېږي، په خوبونو لیدو باندې پابندي نشته، په ګټونو کې په ولاړ او په ناسته باندې خوبونه نه دی چې په 2023 کې دا ټیکټ پاکستان پیپل پارټي ګټي او په 2023 کې دا ټیکټ پاکستان پیپل پارټي ګټي. څوک چې د ډیسپلین خلاف ورزي کوي، د پاکستان پیپلز پارټۍ د پیپل یوت ارګنایزیشن نوجوانان ستا په بیک ولاړ دي، د پی ایس ایف نوجوانان ستا په بیک ولاړ دي. ټیک ټاک ایکسپلینیشن ورکوه او د ایکسپلینیشن سره سره چې جواب یې نه درکوو د هغه بنیادي رکنیت ختموه. انشاءالله العزیز او پاکستان پیپلز پارټي به په دې علاقه او په دې ملک کې به په دې ډیویژن کې به یو ډېر لوی او ډېر نوی
قوت او طاقت جوړیږي. مرکزی مشران د زرداری صاحب او د بلاول صاحب زموږ صوبایي چې کوم صدر د نجم الدین خان زه د هغوی شکریه ادا کوم چې یاره دا دغه زمونږ ډیویژن لره کو زمونږ علاقې لره کو دا صدارت و